نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله وفات شو په صحابو لوی هیبت راځي. حضرت انس وی داسې حالت پیښ شو لکه چې غر زمونږ په سر را پروتي. مسجد نبوي د جړا نه چغې دي او د مدینې داسې کوڅه نشته چې ماشومان او ښځې او واړه او لوی پکې په شور نه دي، په چغو نه دي. دې ته حالت ورسېد چې حضرت عمر دماغ ودانګل، بالکل یې دماغ کار نه کړ. توره لاس کې واغشته او راغې په منبر د نبی علیہ السلام کېناسته او اعلان یې وکړ وی منافقان وایي چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی. دا منافقان پراپیګنډې کوي. وی که د چا نه مې واورېدل چې نبی علیہ السلام وفات دی په دې توره به دې سر وام. خو نه وفات کېږي، اخو تللی دی د الله راز لا لکه څنګه چې موسی علیہ السلام کوه تور ته الله د راز د پاره تللی و، دغه رنګې نبی علیہ السلام هم د الله د راز د پاره تللی دی. واپس به راځي او چې کم منافقان وی چې نبی علیہ السلام وفات دی زما په دې توره به د هغې د سرونه وی. ګوره بالکل دماغ و کار پرېښی دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بےهوشه پروت دی، بےهوش. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونګې دی، خولې نه خبره نه خیږي، بالکل چاړه دی، کوي لکه چاړهګانو په شان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د کلي نه بار و د پیغمبر علیہ السلام په اجازت تللی و، راغی هغه له خدای استقامت ورکړی. څنګه چې راغی تپوس یې وکړ نبی علیہ السلام څنګه دی، څه حالت دی؟ صحابه وی صاحب مونږ نشو ویلی، عمر نه یریږو. وی نه الله ته ووایه. وی صاحب عمر وی که چا وی چې نبی علیہ السلام وفات دی نو په توره تې سر وم. خلک یریدل، بس نیغ د خلقو په دا منځ کې ورننوت او د پیغمبر علیہ السلام کوټې مبارکې ته ورغی، کوم کې چې حضور پاک مبارک موجود و. د حضرت عایشې د ده د لور کور چې ورغی حضور پاک یې وکتل، پوه شو په نبی علیہ السلام او پې ور پرېوت او په دې تندي باندې ښکل کړ. وا خلیلا، وا صفیہ، اے زما دوستا، اے زما محبوب پیغمبرہ دا اللہ خالص دوستا، طبت حی و میتا، پا جن سخ کلے او پا مرگ سخشتے، سخ کلے پا جن سخشتے او پا مرگ سخشتے. او نبی علیہ السلام پا دی تندی باندې خکل کا او فوراً روت او مهر نبوت ولو کت. اغا مهر نبوت چې د دوال اولو په منځ کې وغه نو بیا واپس روت. او چې واپس څنګه روت حضرت عمر ته منبر نه کوز شه، وی نه کوزېږه. نو فوراً اخوا درېد خلک ورته راغونډ شو او دا آیت یې وویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نبی علیہ السلام د خدای رسول دی، دا هغه نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، که دی وفات شو یا شهید شو، دا د قرآن آیت دی، نو تاسو به واپس اسلام به پرېږدئ، کفر ته به واپس دی. ومن ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا وسیجزی الله الشاکرین. بس خلق پوه شو نبی علیہ السلام وفات شو، یو غوغا جوړه شو، یو غوبل جوړ شو. دومره غوغا غوبل خلقو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرګ دا غوغا نه ده کړې. دا محبت رسول الله په جنگ احد کې، د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت شیشناکو لنده به راخکاو، اغا لنده په شیش برابر لگے دا. نو نبی علیہ السلام خوا کې ورسره ولاړو، نو چې ده به غشي ویشته، نو پیغمبر علیہ السلام به داسې ورته کتل او ورته څه وایي؟ وی دا الله رسوله زما شاته ودرېږه، ده چې غشي ولم نو دشمن ما ولي،
نو اسنته پیونه لګي نحریدون نحرک زما سینه بستا نمخ کی که پتا غش راځي نو زما سینه به پی لګي او چې ته بچ دا هغه محبت او مینه نو نبی علیہ السلام مبارک داغه مینه جواب پسنګ انداز ورکړ چې دا بکله غشي وشته نو پیغمبر علیہ السلام به آواز ورکړ ارمی یا سعد فداک ابی و امی اے سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر علیہ السلام متوی دا د مینې انجام دی داسې معاشره پیغمبر علیہ السلام جوړه صحابت داسې قربانېدل چې د هغې مثال نشته یو ځل حجامت وکړه په هغه ښکر کې وینه وباسي دا د ښکر وینه ایستل دا حضرت عبدالله ابن زبیر له هغه ښکر ورکړه وی ورشه دا چې تا خوا پټه کړه عبدالله ابن زبیر چې بار ووته هغه ښکر یې خوله کې ورواړه هغه وینه یې وڅکل چې واپس راغی نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه چېرته وی اوس صاحب وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې ګوته ونیول الله رسول ستا وینه ستا د وجود یو ذره ابه زه په لختو کې غورځوم ابه زه ډنډ ته غورځوم دلته مې پټه کړه نبی علیہ السلام دا ورته ونه چې دا دې ولې کول پسې وفرمایل وی هغه وجود چې زما وینه پکې شاملې د جهنم اور پې حرام دا محبت د نبی علیہ السلام په احد کې یو وخت کې کافران صحابو در پیغمبر علیہ السلام سره یو اجتهادی غلطی رااله بس کافر لگی شو بس یو حمله کې کامیاب شو اور صحابه به کې شهیدان شو په مدینه کې ښځو ته پته ولګېدل یو ښځه په منډه منډه را روانه چې څنګه مخامخ راورسېده پیغمبر علیہ السلام لا نو فوراً یې تپوس د نبي علیہ السلام وکړو وی د پیغمبر علیہ السلام څه حال چا ورته وی هغه پرېږده پلار دې مړ شو شهید دی هلته هغه د پلار پروت دی شهید دی وی ما پلار میں پریدے نبی علیہ السلام را تخائے حضور پاک کم دے کے دے چی رامخ کیوں چاہوت ہے خاون دی شہید شو آغا دی پروت تے وی خاون پرید نبی علیہ السلام خایا چی رامخ کیوں چو ویرور دی شہید دے آغا دی پروت تے ویرور پرید پیغمبر علیہ السلام خائے ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زوی دی شہید دے آغا دی پروت تے پلار شہید خاون شهید رور شهید او زوی شهید وی دا پریده ما تا پیغمبر علیہ السلام وخواه لکه دا یو پراپیگنده شوی چې نبی علیہ السلام شهید شوی شیطان یو چغه والی وی ما تا خپل خپل پیغمبر وخواه چې نبی علیہ السلام لسنگ راغی او پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ ودرېدله وی دا الله رسوله چې ته مې ولیدې غمونه خطا خاون شهید رور شهید زوی پلار څلور جنازه چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو هېڅ پروا نشته چا کې چې د پیغمبر علیہ السلام من قسم د صحابو د حضور پاک مبارک ویښته ځان سره محفوظ ساتلی ویښته مبارک د رسول الله مبارک خولې ځان سره محفوظ ساتلی ده یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د ام سلیم کرو دو دا دا حضرت انس مور دا ام سلیم هلته وده دی غرمه ده خولې ته بیږي چې پوه شوه هغې یو بوتل راواغې یو شیشه او نبی علیہ السلام د خولې مبارکې ته ونیوله نبی علیہ السلام پې راویښ شو ام سلیم دا څه دي وی صاحب دې شیشه کې ستا دا خوله بندول غواړم ام سلیم پا دی بسکے ویسے مریض دا علاج دا پارا بدا استعمالو او دا خوشبوئیں دا پارا بدا استعمالو دکا دا نبی علیہ السلام دا خولی مبارکی نبا خوشبوت لا انکار پیو نکا شیشے تیواغشتا پتندی گو تا کیخو دا خولی و ترو بیو یہاں داوان حضرت ام سلیم وی چی خادی بوا ما بداسی او ساس کې خواله راواغی تا پزان به مې ومګله وی ښځو به وی چې ام سلیم دا دومره بهترینه خوشبو دې کوم ځای نه پیدا کړې ده وی ما خو ال نه وی ما به وی دا د حضور پاک د خولې مبارکې خوشبو ده او چې کله بخاری کې حدیث دی چې کله به څوک مریض شو زموږ په خاندان کې وی ما به هغه شیشه خولې راواغېسته او ابه مې اوبو کې کېښوده هغه خوله چې شیشې سره جنګېدلې ده شیشه اوبو کې مې کېښوده اوبه به مې مریض له ورکړې نو خدای به مریض جوړو
زمارونو د نبی علیہ السلام سره مینا د ایمان نښه بس دغه دویمه خبره نشته که د چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه مری ایمان کامل دی او چې د چا د نبی علیہ السلام سره مینه کې کمی دی دې پوهی چې د ایمان نقصان دی اوس د مینې مقصد څه دی د سیرت مقصد خو ملا درته بیان کو د مینې مقصد څه دی د مینې مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیہ السلام راوړل شوی دین په سچ قبول کو او د نبی علیہ السلام د دین د پاره خپل مال او خپل نفس قربان کو ما صحابه کړی دي ځان خو پچا تیری نی هر سړی ته ځان خوخي مال د چالکیږي نه چې د جیب نه وباسي او بل له ورکی بچی د چالکیږي نه چې ځان نه لري کې او بل له ورکی قسم په خدای چې صحابه کرام خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان کړي ما د وختي مثالونه درکړم د حضرت سعد ابن ابي وقاص مثال میں درکا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ طلحۃ الخیر به وتوی او خود کې پدې لاس سور لزخمونه دا غرا غلي دي پدې لاس به د نبی رسول الله نغشي تمبو